بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ موجود یو بیا په ریماټالوجي کلینیک کې. د دې باره کې زه تاسو ته دا ووایم که چاته د جوړونو بیماري جوړونه پړسیږي یا جوړونه نښتي نو د هغې دپاره ریماټالوجي ډپارټمنټ دی یا جوړونه کې نورې څه مسلې نو هلته تاسو راتلی شئ او تاسو ښه علاج کیدی شي. دا ډپارټمنټ په لیډیډینګ هسپتال کې موجود دی چې کله هم که تاسو ته خپل مقامي ډاکټر ووایي چې تاسو یو ریماټالوجسټ ته یا سپیشلیسټ ته وښایئ او ستاسو بیماري د جوړونې نو همیشه هغه هسپتال ته وزټ کوئ، هغه هسپتال ته ځئ چې کوم ځای ریماټالوجي والا ډاکټران وي. په لیډیډینګ هسپتال کې دې ډپارټمنټ دی. تاسو چې کله هم داسې څه مسله نو تاسو دلته راتلی شئ. دا ټایم اوس موږ سره یو داسې ملګری زموږ یو داسې میلمانه موجود دي کوم چې وزیرستان نه راغلي دي او هغه به خپله تاسو ته ووایي چې هغه د څونه مودې نه په ویلچیر به ګرځېدو او دلته چې کله ریماټالوجي ډپارټمنټ ته راغی نو دلته کې علاج وشو او نن هغه په خپلو خپو باندې دلته کې راغی. د هغې تره موږ سره موجود دی، هغې سره هم خبرې کوو. پیله موږ د مریض سره خبرې کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی؟ ارمان الله. ارمان الله. تاسو چېرته نه راغلی؟ موږ د اوس خو د ډي آی خانه راغلي که نه، موږ د ساوت وزیرستان د بدر علاقې نه تعلق لري. تا ته څه تکلیف و؟ د څونه مودې نه و؟ دا تقریبا ماته د یو کال نه ډېر زیات تکلیف که نه، دا ګنډې نه دي که نه، دغه ډېر درد کولی که نه، دا چمړه سکین مې خراب شو، بیا دا خالي هډوکي پاتې شول که نه، نور زه د تګ ووتله که نه، په کټ باندې به که نه بره دوه درې کسانې داسې یوه سیټ ته بل سیټ ته اړوله که نه، زه خپل حرکت نه وم. خو چې ما د ډاکټر سلیمان علاج شروع څه الحمدلله دا څلور ځله خو ورته راغلله، خو اوس الحمدلله زه د ویلچیر نه الحمدلله الله پاک واستله که نه، اوس په خپلې پښې باندې ګرځېدی شم. نو مخکې د علاج کړو په خپل علاقه کې؟ او ما ډي آی خان کې ملتان کې چې داسې ډاکټر مانو پرېښودلو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس دا تقریبا یوه میاشت شپږ ورځې که نه دلته داخل و. بیا الحمدلله چې دې ځای ته راغله که نه ډاکټر سلیمان ته، په دې نه بعد الحمدلله زه ټیک ټاک شوله اوس. نو تا ته به تکلیف و دردونه به دا جوړونه وپړسېده تاسو ته؟ خو ما ته دومره درد و که نه چې ما ته تقریبا د شپې بعد تو 15 منټ نه بعد زه بل سیټ ته یو نور خلک اړوله که نه، خپل نشو پاسېدلی، دومره زیات تکلیف ورته. دا تقریبا 9 میاشتې که نه داسې تکلیف ورته، اوس الحمدلله ټیک ټاک شولم. او ته کار څه کوې؟ ما خو اول ډریوینګ کولی که نه، اوس خو په دې نه بعد زه بیمار شوی یم. بیمار شوله اوس خو لکه اوس ښه یې که نه، او بیا بیمار اوس به بیا ډرایوینګ شروع کړې ماشاءالله. انشاءالله ډرایوینګ شروع کړو. نو لکه ته اوس د خپل علاج نه ښه سیټسفاید او کور کې خو به هم ډېر پریشاني وه که نه؟ ډېر زیات به پریشان وي. تقریبا زما ورور د دوبۍ نه رب شروع که نه، هلته علاجونه ډېر ملتان ډي آی خان شل که کور شو ونه پریشان وي. چا به داسې نه وي چې دا به بچ کېږي که نه مرګ نه، خو مرګ اوس الله پاک په لاس دی که نه، خو الحمدلله اوس زه ښه برابر یم الحمدلله، الله پاک شکر دی. او دلته لیډیډینګ هسپتال ته چې رالې دلته نور ماحول خلکو رویه در سره ښه وه که خرابه وه؟ او انشاءالله امتیازم ماشاءالله غونډ ډېر زبردست کسان دي که نه، ښه اخلاق دي پکې که نه. مونږ خالي په یوه ټلیفونه باندې ټلیفون مسیج به ورته وکړو، مونږ ته نمبر راکوي، ښه عزت هم کوي الحمدلله، ډېر عزتدار کسان دي، الله فضل دی الحمدلله. خاجي ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم امان الله دی. بسم الله الرحمن الرحیم. امان الله صاحب تاسو د دې څه یې؟ زه د ده تره یم. موږ د جنوبي وزیرستان مسعود قبیلې سره تعلق ساتو، د بدر یو، او دا د ډېر وخت نه بیمار و، لکه دا بیخي داسې بیمار و چې یو بل سیټ ته به مړولی، لکه د علاج ناممکن و. خو الله رب العزت صحت خو د الله په لاس دی، خو دا ډاکټر ورته پولما شو، سلیمان ډاکټر په وجه سره الله رب العزت صحت ورکړ، او ډېر محنت یې پوره وکړو، په انتهایي کوشش پوره کوي چې مریض ورته راشي نیمه ګنټه 15 منټ دا په مریض باندې ټیم اخلي، او صحیح تشویش یې کوي، صحیح معلومات یې کوي، او تفصیلي خبرې ورسره کوي. اوس یې الحمدلله خیري ټیسټونه وشو، ټیسټونه غونډ به زبردست وي، هېڅ بیماري نشته پشي. موږ یې ډېر شکرګزار یو چې د په صحیح طریقه د خیال یې وساتلی، صحیح دوایي په استعمال کړه، او چې څومره املا دا غونډه بهترینه ده ماشاءالله، ډېر خیال کوي. موږ لکه ډي خان نه ټلیفون ورته وکړو دا خوا او تاسو یې وارث کښېني دلته، بیا موږ ته الحمدلله نمبر میلاو شو، لکه دا مسله نه وي خلک میاشت مخکې نمبر یې ټلیفون ورته کوي لیاوته مخ شي. یو موږ ډېر قدر کوي چې تاسو لرې ځای نه راغلي وزیرستان، اوس موږ په ډي خان کې پاتې کېږو، خو لکه موږ علاقه جنوبي وزیرستان مسعود قبیلې سره تعلق ساتو بدر، او الحمدلله الله پاک ډېر صحت ورکړو، ډېر بهترینه په خپل خپې ګرځي. مخکې به هم په 2-3 قضا یو بیکچر باندې ګرځولی، او شپه به هم پرې راشپه په تبدیلي باندې، کله په لمبر به شپه ورته تېروله، کله به یوه لمبر و کله به د بل لمبر و، او پوره شپه به ورته ناست، دردونه به وي، تکلیف به ورته جوړه واجنه.
اوس الحمدلله رغ روغ دی جوړ دی ان شاء الله الله په فضل سره. ډېر ډېر مهرباني. ناظرین څنګه چې تاسو وکته چې دې ته هم داسې تکلیف و، د جوړونو تکلیف ورته، دوی به ټوله شپه ورته خپل خپلوان او ترونه به ورته هم تېروله، داسې کور کې نور هم پریشاني وه. نو الله پاک دې له صحت ورکو او تاسو ته زموږ بیا یو ځل دغه دی که چاته د جوړونو مسئله جوړونه پړسیږي، جوړونه نښلي، هغې کې درد وي، تاسو نشئ ګرځېدی، اکثر مشرانو ته دا پرابلم وي، نو تاسو یو ښه ریومټالوجسټ ته وزټ کوئ او که لیډریډنګ هسپتال ته تاسو راځئ نو دلته کې زموږ ریومټالوجي ډپارټمنټ هم شته.